د نړۍ په شان په پیښور میډیکل یونیورسيټي کې هم د پیوندکارۍ ورځ ومانځل شوه. په څه کې چې د معاشري هر طبقې سره تعلق لرونکو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړو. په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا هیلث منسٹر قاسم علي شاه مشر میلمه و. मैं यही कहना चाहता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानियों से कि जहाँ तक मुमकिन हो आप इसमें अपना हिस्सा डालें, क्योंकि अगर हम किसी एक इंसान की जान बचा सकें तो शायद क़यामत के दिन ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी होगी और काबिल निजात भी होगी ये बात. په غونډه کې د شامل کسانو وینا وه چې پیوندکاري او د چا ژوند بچ کول ډېر لوی انساني خدمت دی او شریعت هم د دې اجازت ورکوي. دا د انسانیت غټ خدمت دی. شریعت هم د دې اجازت ورکړی دی د ګردو په صورت کې د لیور او د سترګو کورنیا چې کومه ده نو زه خراج تحسین پیش کوم د منتظمینو ته او ان شاء الله په دې مهم کې به موږ ټول خدمت کوو. د ډایرکټر KPMPA آصف ملک وینا وه چې ولس ته دا خبره وړاندې کول ډیر ضروری دي چې دا ټرانسپلانټیشن څومره لوی اهمیت دی. نو نن زموږ میسج دا ټرانسپلانټ ډے باندې چې د ډونر کارت موږ نن افتتاح کړی دا او نن په زموږ د ټرانسپلانټ اتھارټي ویب سټ باندې خلک خپل د دې رجسټریشن کوي شي. نو بعد از مرګ د دې اوضاع کومه یا هغه ته پکاروي پیشنټس ته نو هغه موږ ریټریو کوي شو هارویسټ کوي شو او نور خلکو ژوند دې سره کوي شو. په دې دستور کې شامل د مشر میلمه لخوا شیلډونه هم تقسیم کړي شو.